إبراهيم إنك حميد مجيد. ختم دا قرآن مجید تفسیر ختم وشو. اللہ پاک دے خپل دربار کی قبول و منظور کی. کم کمی شوی اللہ دے کمی معاف کی. کم صحیح ویلی شوی اللہ پاک دے ټولو ته پوهه نصیب کی. فهم و ادراک دا قرآن مجید اللہ ټولو ته اللہ نصیب کی. اور اللہ پاک دا قرآن مجید فیوزات و برکاتنا دا علمی انواراتنا اللہ تاسو ټول مستفیض اللہ وګرځي. قرآن مجید باندې د صحیح عمل توفیق اللہ موږ ټولو ته نصیب کړي. قرآن مجید د تلاوت توفیق اللہ ټولو ته نصیب کړي. د علم توفیق اللہ ټولو ته نصیب کړي. هغې باندې د عمل کولو توفیق اللہ ټولو ته اللہ نصیب کړي. څومره محنت وشو، ستړی وشو، علماء کرام هم او دارنګې طلبا او دارنګې عام مسلمانانو ټولو دپاره دعا غواړي چې مجاهدې الله قبول کړي. اصل قبولیت دی چې قبول نشي نو بیا پکې څه فایده او منظور الله وګرځوي. او الله څومره خلک چې نن راغلي دي الله په هر قدم او په هر سکند ټولو ته اجر عظیم الله نصیب کړي. او هغه فواید او فضائل چې کوم د داسې قسم د قرآن مجید د مجلسونو دا ذکر دی په حدیثو کې چې په داسې مجلسونو رحمتونه ورېږي. فرشتې خپل وزرو کې هغه مجلسونه چې کوم دی پټوي. مجلس په آخر کې فرشته د مغفرت اعلان کوي او ګناهونه دا په نیکو باندې بدلېدلو اعلان کوي. نو الله ټول فیوزات او ټولې فایدې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې مجلسونو ذکر کړي دي الله دې تاسو موږ ټولو ته حاصل کړي. الله دې زموږ د دې مجلس په وجه سره زموږ ګناهونه معاف کړي، واړه لوی ګناهونه معاف کړي او الله زموږ ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. او الله رحمتونو کې چې کوم دی مجلس باندې ورېږي الله دې رحمتونو کې ستاسو زموږ د ټولو حصو کړي. فرشتې کوم وزر کې پټي او د رحمت تقاضا ده نو الله دې ټول رحمتونه تاسو موږ ټولو ته حاصل کړي. دعا کې چې دا څومره خلق دلته راغلي دي او دلته یا دا چټونه راکړي دي ګڼ شمېر کسانو دا چې کوم دی خپل حاجتونه دا چې کوم دی هغه لیکلي دي دا ټول حاجتونه الله په دربار کې موږ پیش کوو. او د قرآن مجید په برکت سره د ختم په برکت سره د قرآن مجید د ختم په مقامات دعاګانې قبلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای چې به ختم وکړو د کور بندیان به را جمع کړم به دعا وختلوي دا دعا قبلېږي. نو الله پاک دې ستاسو زموږ د ټولې دعاګانې قبولې کړي. ټول مشکلات دے اللہ آسان کی، ټول پریشانے دے اللہ ختم کی، ټول مصیبتونه دے اللہ ختم کی، ټول مرضونه دے اللہ ختم کی، ټول خیرونه دے اللہ تاسو موږ ټولو ته راکړي. څومره کسانو دا لیکل کړي دي الله پاک دې که څوک بیماران نو الله دې جوړ کړي. کله چا مالی حالت خراب وي الله دې چې کوم دی هغه مالی حالت صحیح کړي. څوک بې ګناه جیلونه کې الله جیلونه نه آزاد کړي. څوک چې کوم دی وفات شوي نہ اللہ پاک دے ددی وفات شوی خلق و مغفرت نصیب کی، درجات عالیہ دے اللہ دے ټولو نصیب کی. چا حاجتونه اللہ دے ټول پوره کی، چا باندې قرضونه اللہ دے غیبونه اللہ ادا کی، چا اولاد نہیں اللہ پاک و دے صالح اولاد ورکی، چا نارینا اولاد نہیں اللہ دے نارینا اولاد حصے ہوکی. چا سو حاجتونه او دلته لیکل کړي یا نه دي کړي په دې مقامات موجود دي. الله دې ټول په زړونو کې چې کوم دعاګانې دي یا کوم حاجتونه دي کوم مقصدونه دي الله ټول پوره کړي. الله ټول مشکلات آسان کړي، ټول پریشانې الله ختم کړي، ټول مرضونه آفتونه الله لرې کړي. او الله د ټول حاجتونه د دنیا حاجتونه الله تر سره کړي، د آخرت حاجتونه الله چې کوم دی الله پوره کړي. دعا کې د ادارې ته چې دا اداره مدرسه دا اللہ کامیاب کی مزید ترقی نصیب کی. حضرت متمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
او دارنګه نور بزرګان او دارنګه چې کوم دی دا عاملې بعضې ممبران چې دنیا نه اوس وتلي دي وفات شوي دي الله دا ټولو دپاره صدقې جاریه وګرځي او ردی ثوابونه الله پاک دا ټولو روحونو ته چې چا به یې څومره کار کړی دی په دنیا کې اوس نشته الله ټول روحونو ته د هغې ثوابونه ورسوي څوک د هغې خدمات کوي الله خدمات قبول کړي څوک چندې ورکوي جاني خدمت کوي څوک مالی خدمت کوي څوک د دې ممبران دي څوک چې کوم دی هغه د دې د سره مینه ساتي محبت ساتي او خپل چې کوم دی فکرونه د دې لپاره خرچ کوي نه الله ټوله د ډېر زیات خیر ورکړي د دنیا خیرونه ورته ورکړي د آخرت خیرونه ورته ورکړي د دنیا د شرونو نه بچ کړي د آخرت د شرونو نه الله بچ ساتي او الله یې ډېره ترقي کامیابي دیني دنیاوي هر لحاظ سره الله د ټولو چې کوم دی الله نصیب کړي اللہ ردی استاذان حضرات دی ټول نیکان حضرات دی جید علماء دی محققین علماء دی اللہ دا غی زندگو کی دای اولادونو کی دای کورونو کی علمونو کی ډیر خیر برکت نازل کی صحتونو کی خیر برکت نازل کی او اللہ دا ہر قسم آفات و ولیاتنا نقصانات و شرور و فساداتنا اللہ حفاظت کی طالبان دی اللہ طالبان جید عالمان و گرزیں د دین عظیم خادمان وګړي ډیر خیر ته الله هر طرف خور کې لکه څنګه چې د دارالعلوم شریف الحمدلله هر ځای کې د دې چې کوم دی هغه خیر خور شوی تر لرې لرې پورې کې تر لاټ شومږه زرګونو علما کرام د دې فاضلان دي او دارنګه تقریبا لکونو ته د دې مستفیدین هغه رسېدلي الله پاک دې ټولو زندګو کې برکت نازل کړي او د ټولو نه دې الله د دین خدمات واخلي او الله دې خپل دربار کې قبول او منظور الله وګرځي څومره عوام مسلمانان دې کې چې کوم دې کم اخلاصونه کړي دي چندې ورکوي دارنګه چې کوم دې د دې لپاره چې کوم دې دعا کوي خپل بچي دلته رالېږلي دي هغې علمونه حاصلوي دین حاصلوي تعلیم سره محبت دې مینه ده هغه ټولو ته الله ډېر خیرونه ورکړي هر قسم شرونو نه الله محفوظ وساتي هر قسم خیرونه الله ورکړي او حاجتونه مقصدونه الله د ټولو خپل دربار عالیه نه پوره کړي الله د علماو الله لاج ساتي الله د دې چې کوم جماعتونو حفاظت فرمایي د دې مدرسو حفاظت فرمایي الله د علماو طلباء او عامه المسلمین حفاظت الله فرمایي څومره منصوبې چې د دین خلاف جوړیږي الله منصوبې ناکام کړي اللہ جماعتنا مدرسے علماء طلباء عامت المسلمین تبلیغ والا حضرات مجاہدین دارنگ نیکان خلق دیندار خلق عام مسلمان اللہ دا حفاظت اللہ فرمائے اور داغی خلاف سمر سازشن کی آسازشن اللہ ناکام کر دے اللہ علماء کرام دیر محنت کی بدین پہ ہر سطح محنت کی دینی مدرسوں کے ہم کئی دارنگ چکم نے تبلیغ پہ صدبانه هم چې کوم دی خطا کوي دارنګه چې کوم دی هغه حکومتي صدبانه هم سیاسي صدبانه هم چې کوم دی ډېر محنتونه کوي الله د علماء حفاظت الله فرمایي الله د صحتونو ضامن شي الله حفاظت و فرمایي ډېر لوی لوی چې کوم دی هغه خلکو سره او ډېر لوی لوی چې کوم دی قوتونو سره دای مقابله او قوتونو ډېر سازشي قوتونه اللہ دا آغی حفاظتوں کی خصوصاً دا مولانا فضل الرحمن سے دامت برکاتهم العالیہ دائی ٹول خاندان ٹول علماء ٹول جکم دیر دین دا پارا سوک کلک مجاہدہ کی ولان دی پا میدان کی اور دین پا ہر شعبہ کی چلی اللہ دا ٹول حفاظت اللہ فرمائے اور اللہ جکم دیر ٹول خلاف سمر سازشن کی اللہ نے ناکام کی اللہ زمین دا قوم دا بچو اللہ صحیح تربیتوں کی اور اللہ پاک چکم دے دہار قسم پروپیگنڈونا دہار قسم مخالفتونو دا علماء دا مخالفتونو نے بچ کے اور دا علماء چکم دے کم چھوک مخالفتونو کی غیبتونو کی پروپیگنڈے کی اللہ پاک چکم دے حاقی دا دینا بچ کے ذکر دیر لوے دا آخرت خسارہ کے اور تاوان کی چکم دے بھی دیر دا سیزن مگوینو چاہے کی دارنگی دا شاعر اللہ آگی توہین کی دارنگی دا علماء کرام و توہین اور دائی چکم دے دعا کئی دادائی دے ایمان دا سوال چکم دے نخلا
अल्लाह ने टोल द ईमान द चाहे के दोनों बच के टोल द ईमान हिफाजत अल्लाह की और टोल द आमाल सालिह तौफीक अल्लाह टोल द नसीब की आमाल सही और अल्लाह तासम टोल चिकम दे अल्लाह बच सादी दुआ के हम टोल दादम कोर की बीमारान दी तुम वालिद से बीमारान और बीमारान दी दर के कोरोना की बीमारान मौजूद दी अल्लाह पाक ने चिकम दे टोल बीमारान जोड़ की शिफाए कामिल आजिल दे अल्लाह टोल बीमारान अल्लाह नसीब की ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नसअलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार।